کړی دا ور یو حدیث کې راځي وی کله چې د اختر ورځ تېره شي او د شوال میاشت شروع شي نو الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو دا جنت ښکلی کوي په دې کې صفایانې وکړئ هغه فرشتې ځي په جنت کې صفایانې کوي بوټي ونې پکې لګوي خوشبوګانې پکې لګوي قسم قسم په هغې کې چې کوم د حسن طریقې دي هغه ټولې په جنت کې هغوی کوي ډېر مزیدار کې دا جنت نو چې فرشتو کار وي او د الله حکم وي نو دا جنت به څومره ښکلی کېږي او څومره مزیدار به وي دا فرشتې 11 میاشتې لګوي د رمضان د اختر د میاشتې نه ونیسي تر دې شعبان میاشته پورې چې دا کوم یو څو ورځې پاتې د رمضان نه یو څو ورځې مخکې تر دې پورې دا فرشتې لګوي او جنت ښکلی کوي او مزیدار کوي 11 میاشتې فرشتې په جنت کې حسن راولي نهرونه سمول بوټي لګول هر قسم او زینت چې څومره دی حسن او زینت دا ټول دا فرشتې په دې جنت کې کوي خو چې کله رمضان را نږدې شي نو الله د عرش د سورې لاندې نه د الله د عرش د لاندې نه الله رب العزت خوشبوداره هوا راولي او په دې ټول جنت باندې هغه هوا خوره شي هغې سره جنت نور هم مزیدار او ښکلی شي فرشتې تپوس کوي یا الله دومره عظیم استقبال د جنت ښکلی کېدل او بیا د عرش د لاندې نه هوا راتګ یا الله دا څه دپاره دي دا دومره دا جنت څه نه ښکلی کې او فرشتې بیا سوال کوي یا الله دا جنت ته چې چاله ورکې دا جنت چې تاله په اعمالو کې ورکې دا جنت چې چا دپاره تا لیکلی دی یا الله د هغه خلکو هغه صالحینو خلکو زمونږ په نکاح کې او زمونږ انتخاب د هغې دپاره وکړي یا الله د جنت فرشتې دا دعا کوي نو الله رب العزت څه فرمایي وایي دا جنت به زه هغه چاله ورکومه دا به زه هغه چاله ورکومه چې هغه صرف او صرف زما دپاره په ګرمۍ کې پخنۍ کې په تکلیف کې صرف زما د رضا دپاره ما له روجې نیولې وي دا روجهدار له به زه دا جنتونه ورکوم